أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب الشاكرين، والصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وعلى أصحابه الأجمعين، ولعنة الدائمة على أعدائهم من أول يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحزنون. صدق الله العلي العظيم. گرانو کتونکو السلام علیکم. نن دیما کوم موضوع ده و کوم موضوع نه زه غواړم څو پروګراما یو څو موضوعات څو نشسته تاسو سره به مو هغه باندې به خپل ناقص عقل سره کومه یوه مطالعه به زه تاسو ته مخکې کوم او بیانوم. امام موضوع ده تقلید و اهمیت تقلید. یوه مبتلابه مسئله ده نن سبا جامعه کې څه تقلید نه اکثر خلق آگاه نه دي. عبادات ده کوي، کوم بندگی ده کوي د الله صحیح ترتیب سره هو کوي، اما دیتا دا پاته نشته دی بنده خدا ته زه دا عبادت څه کوم، کوم ترتیب په مطابق کوم، کوم حکم په مطابق زه دا عبادت کوم. چا پیروی د کوم، کوم عالم، کوم مجتهد، جامع شرایط مجتهد حکم په مطابق زه دا عبادت کوم. یعنی اکثر خلق تقلید نه آگاه نه دی. څه کله تقلید نه ورته وایي هغه د ډېر ټینشن کې شي او پوهېږي یا نه، بس یې څه موږ همدا لمنځونه کوو، دا عبادات د کوو، صحیح دی لمونځ عبادات د کوي، خو تقلید یوه اهمه مسله دی او واجب دی هغه انسان باندې چې هغه تفقه در دین نه لري و استنباط حکم شرعي نشي کوی، کتاب قرآن کریم نه و روایاتو نه، نو هغه باندې واجب دی چې هغه تقلید وکړي. دینه مخکې زه تقلید څلور ادله نه څلور دلیلو سره ثابت کوم. زه غواړم چې تقلید معنا څه دی. معنا لغات کې تقلید پیروي ته وایي. یو انسان چې د بل انسان پیروي وکړي هغه دی تقلید. یو انسان د بل انسان متابعت وکړي، دغه حکم باندې عمل وکړي، دغه فرمان باندې سر تسلیم کړي، سرخم شي، هغه ته یې تقلید. تقلید څه څلور ادله اوسه دلیل عقل ذریعه سره، قرآن ذریعه سره، روایاتو ذریعه سره و اجماع علما ذریعه سره. د څلور دلیلونه مخکې زه صرف د یو سوال کوم چې آیا تقلید انسان فطرت نه هټ کر یو شای دی یا خود تقلید یو فطری شای دی؟ نو که چیرې موږ تاسو سوچ وکړو خپل معاشرې کې د نور اقوام تمدن او تهذیب کې لږ که مطالعه وکړو، لږ غور څه وکړو، تقلید یو فطری شای دی انسان کې. څنګه وړوکی بچی دنیا ته رسي د څو کالو شي چې هغه هیڅ حرکت کې رسي، مور او پلار هغه ته د خبرې تکلم طریقه ښایي، یا مور څه کومه دی، یا ورور یا خپلوان قریبي رشته دار هغه ګوتې نه نسي چې ته یې بیایي یا څه خبره ورته کوي، الفاظ د ورورو نزده کوي. دا بچی څه کوي، د هغه مشر د مور پلار عزیز او اقارب نږدې هغوی پیروي کوي، دې شي کوي او هغه نه دا شی زده کوي. گویا تقلید لغوي معنا هم دا دی، پیروي کوله. نو واضحه مسئله دی چې تقلید یو اضافي شی نه دی، تقلید فطری شی دی.
هر یو قوم کې عقایدو کې انسان تقلید کوي، سیاست کې کچېرې یو انسان معاشري کې وغواړي یو بهترین پالیټکس سړی ونه جوړ شي، سیاسي ونه جوړ شي، یو انسان غواړي چې بهترین معاشري کې یو ډاکټر ونه جوړ شي، یو عالم ونه جوړ شي، یو داسې یو سړی ونه جوړ شي چې فلاح و بهبودي والا کار کوي، یو تاجر یو بزنسمن چې هغه وغواړي معروف بزنسمن معاشري کې یو کامیاب بزنسمن ونه جوړ شي، نه هغه څه کوي غوړ غوړ کسانو تقلید کوي. هغه د کسي تاریخ مطالعه کوي چې دا سړی څنګه غوړ بزنسمن شو، یو دا سړی څنګه غوړ ډاکټر جوړ شو، څنګه روش شو، سبق سره سره هغه څه کارونه وو، نو د هغه پیروي کوي. خلک د عقایدو کې هم تقلید کوي، پیروي د کوي. هندوان تمدن وکسي چې تاریخ کې ایسه هندوستان نه ایسه څوره ادیان چې هندوستان کې دی ملک دی دوره هندوستان نه الا نور ملکو کې نشته ادیان. حتی بعض هسټری کې چې د هند کوم تاریخ دی هغه هندوستان ته د بیت الادیان لفظ استعمال شوی دی، یعنی د مذهبو د مذاهبو د ادیانو کور چې هغه هندوستان دی. هلته هم وکسي د هغوی هسټری او تاریخ کې تقلید شته دی، هغوی د پیروي کوي، هر یو څنګه مذهب پیروي کوي او د هغه مذهب کوم وړ وړ کسان د هغوی تقلید کوي، هغه په مطابق خپل عمل کوي. یو ځنګل کې دی یو انسان هغه چې یو کار کوي سړی خود نه کوي بلکې هغه نور کسان د کسې خپل قبیلې والا مشر هغه په مطابق عمل کوي. نو واضحه مسئله ده چې تقلید یو فطري شی دی چې سړی خپل موافق چاهے هغه عالم وي چاهے هغه جاهل وي دغه تقلید کوي دا سړی. خو فرق دا دی چې انسان خاطر تقلید کوي چاهے کوم یو عمر کې وي پیروي د کوي پیروي د کوي. خو مسئله دالته دی چې یا خو انسان د عالم پیروي کوي یا د جاهل پیروي کوي. پیروي شته تقلید شته دي کې هیڅ اختلاف نشته دی. مو څه کوم بحث کوو څه موږ ثابتوو همداسې هغه د خدای دین کې دی چې خدای دین چې کله مو عبادت کوو د خدای عبادت کوو آیا دې کې تقلید شته که نشته؟ مسلمه خبره ده چې مکلف باندې تقلید واجب ده مکلف باندې، ولی هغه انسان باندې چې هغه استنباط حکم شرعي نشي کولی هغه باندې تقلید واجب ده. د عباداتو کې فقه کې چې هغه یو داسې مجتهد جامع شرایط تقلید وکړي که چیرې هغه وضو کوي که چیرې هغه لمونځ کوي که چیرې هغه نور مسایل د فقه چې هغه کې په کار چا ته مراجعه وکړي ویل چې دې انسان کې دوره استطاعت نشته، د انسان کې استطاعت نشته چې هغه خپله قرآن یا حدیث نه دا حکم واخلي. پس کله نشته عقل سلیم د دې صورت کې چې انسان په کار دی لاړ شي هغه ماهر انسان نه هغه فقیه نه چې کومه دې پوښتنه وکړي چې هغه دې کې دست لري و عبور لري دې شي. دا یو دلیل دی د تقلید څه فطري شی دی. و نو تاسو وایئ انشاءالله چې دا فطري شی هر یو قبایل کې دی. تقلید خلاف انسان فطرت د تقلید مخالف نه دی. تاسو د پروردگار عالم فطرت وکسوی څوره عظیم فطرت د انسان وجود کې دی چې الحمدلله پروردگار عالم چې کله بچای دنیا ته راشي اول ورته خیس تانه مشر چې څوک یې پلار و مور ته هغه تقلید وکړه بچای ذهن کې دا شعور وي چې هغه پیروي کوي مطابقت کوي بس همدې ته د تقلید نه یعنی فطری شاید تقلید. انشاءالله مو نور نشستو کې به تقلید اصطلاحي معنا به بیانوو و یا چې دا فقه کې د عباداتو کې به تقلید جایز فروع دین کې یا اصول دین کې تقلید شته که نشته دا به انشاءالله بل نشست کې به دا وایو چې مو تقلید څلور دلیلو سره بیا به ثابت کو عقل ذریعه سره به دلیل ثابتو. اوس مو بیان کو مقدمه طور باندې چې فطرت نه ثابت شو چې انسان فطرت وجدان کې تقلید شته دینه خلاصې نشته تقلید شته د البته پارک لیست تقلید به څنګه وي بیا انشاءالله مستویده قرآن نه سنت نه و اجماع نه انشاءالله بدا مو آینده نشست کی کو اوس هم داده چې انسان فطرت کې تقلید شته چې هغه لغوي معنا داده پیروي کوله و دعا گو چې پروردگار عالم ما ټولو ته د تقلید کولو توفیق عنایت کی
والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.